باندې غم راځي، انسان باندې تکلیف راځي، دی با د دغه تکلیف، د دغه غم او د دغه مصیبت په وخت کې صبر کوي. دغه د زندګۍ او د ژوند د احوالو دویم قسم انسان باندې چې کله خوشحالي راشي او انسان لکله الله رب ذوالجلال یو نعمت ورکي، نو د دغه خوشحاله او د دغه نعمت په وخت کې به انسان د الله شکر ادا کوي. الله طرف ته به متوجه کیږي او د الله شکر به ادا کوي. الله رب ذوالجلال بیان فرمایي لئن شکرتم لازیدنکم، کو چرې تاسو شکر ادا کو لازیدنکم خامخا به زه زیات کړم ستاسو دپاره کم نعمت باندې چې تا شکر اوښکلی دی، په کومه خوشحالۍ باندې چې تا د الله شکر ادا کو، الله رب ذوالجلال هغه نعمت او هغه خوشحالي به نورم درله زیاته کړي. نو د نعمت په ملاوېدو باندې د خوشحالۍ په راتلو باندې به انسان د الله شکر ادا کوي. الله طرف ته به متوجه کیږي او دا پدیم نه ده چې یو انسان له الله ډیر زیات نعمتونه ورکړي وي، نو هغه به وایي چې زما خو نور نعمتونو ته ضرورت نشته، نو ماته د شکر څه ضرورت دی؟ نه، د ټولو نه زیات نعمت الله رب ذوالجلال آقا نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لور کړی دی چې د ټولو نه لوی نعمت دی. هغه نعمت څه دی؟ هغه نعمت د نبوت دی، او بیا هغه نبوت مولا الله پاک داسې ورکړی دی چې د تمامو پیغمبرانو سردار یې ګرځولی دی او د تمامو پیغمبري په آقا نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې تام کړی او ختمه کړی ده. افضل الرسل دی، افضل البشر دی، خو آقا نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم څه فرمایي؟ وی زما دا خوښه ده چې زه د الله بنده شکر گزار شم او د الله شکر ادا کوونکی شم. حضرت عطا رضی الله تعالی عنہ بیان فرمایي وی زه یو وارې لاړم او ام المؤمنین عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی الله تعالی عنہما او هغه ته مې وی چې ماته دا آقا نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یو عجیبه حال بیان کا او یو ناشنا شان راته د رسول الله مبارک بیان کا. دا محدثین دا علماء کرام دا د رسول الله مبارک معمولی ادا پسې ګرځېدلی دي او راجمع کړي دي، په هغې باندې تصنیفات کړي دي او په هغې باندې لوی لوی کتابونه لیکلي دي او د رسول الله مبارک معمولی ادا یې نه ده پرېښودلې. نو حضرت عطا رضی الله تعالی عنه ام المؤمنین ته وی ما ته د رسول الله مبارک یو
عجیبه حال او یو عجیبه شان راته بیان کړ. ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی الله عنها بیان فرمایي ورته په جړا شول وي د رسول الله مبارک کم حال او کم شان عجیبه نون د رسول الله مبارک کو د زندگی تمام احوال عجیبه تمام شؤون عجیبه زبتا ته کم بیانو خو وره یو واره آقا نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی او زما حجره ته چې کله راغی نو ما سره په یو لحاف او په یو صادر کې یو ځای سملاست وی آقا نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راته فرمایل چې عائشه فزرني اتعبد ربي عائشه ما پرې د چې د خپل رب عبادت وکړم. ګوره دغه تم ګوره رسول الله مبارک څومره خایسته اخلاق استعمالی خپل بیبی نه تپوس کوي کو ستا خوښي نو زه به د الله عبادت وکړم. ځکه چې د هغې حق دی ولزوجک علیک حق ستا باندې د دې ستا د دې بیبي حق دی. بعض خلک وی دا پکې چا راوستې ده او د دې نه تپوس چا راوستې نه دا خبره هم غلطه ده. د خپلې بیبي په حقوقو کې به د هغې نه تپوس کې چې آیا ستا دا کم حق دی دا ما ته معاف کې وکړه. نو رسول الله مبارک ورته فرمایل ما پرېږده اتعبد ربي چې زه د خپل رب عبادت عائشہ رضی الله تعالی عنہ بیان فرمایي ما ورته وی چې رسول الله مبارکه ما ته خو ډېر زیات ګرانه او ډېر زیات ما ته خوښه زه خو یم چې ما سره زمانه نه خوځېږي خو چونکې تاسو وی چې د رب عبادت کومه نو تاسو د خپل رب عبادت وکړئ. وی رسول الله مبارک پاسېدو او داسې وکړو خو او داسې هم داسې طریقې سره وکړو چې اسراف یې پکې ونه کړو او په معمولو اوبو باندې اودس وکړو او بیا راغې ودرېدو او کله چې الله رب ذوالجلال ته په منځ باندې ودرېدو نو په قیام کې آقا نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې کله ودرېدو جړه ورغله او اجړه دومره زیاته شو چې د رسول الله مبارک اوښکې را وبهېدلې او په ږیره مبارک باندې اوښکې توی شوې. بیا چې کله رکوع له لاړو په رکوع کې هم د آقا نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اوښکې را توی شوې. بیا چې کله د رکوع نه پاسېدو التم کله سجدې له لاړو په سجده کې هم د آقا نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د جړه حالات دی او اوښکې یې په ږیره مبارک باندې را بهیږي. په تمام منځ کې دا حال او الله رب ذوالجلال ته ولاړو څومره وخته پورې ولاړو تر دې چې بلال حبشي رضی الله تعالی عنہ اذان وکړو. نو چې کله بلال حبشي رضی الله تعالی عنہ اذان وکړو ما آقا نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا خبر وکړه چې رسول الله مبارکه تاسو ولې دومره جړل تاسو ته خو ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر مخکینی رستونی تمام گناهونه در تمام دي پاک پیغمبر تا ته خو گناه دې کړی نه د تا تمام ته افضل الرسل دومره لویه مرتبه در الله پاک در کړی ده
رسول الله مبارک ولې دومره جاړې؟ وای آقا انعامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راته وفرمایل چې افلا اكون عبدا شکورا، آیا زه به نه کېږم د رب ذوالجلال بنده شکر گزار؟ یعنی خوښه دې نه ده چې زه د رب شکر گزار شم؟ دا دومره ارسې م را کړي دي، خو زه بیا هم غواړم. امام غزالی رحمه الله بیان فرمایي، وی رسول الله مبارک چې دا وفرمایل نو وی دی د دقې آیات مصداق طرف ته اشاره وکړه، لئن شکرتم لازیدنکم، چې کو تاسو سره زما شکر ادا کو نو زه به ستاسو دا نعمت نورم زیات کړم. نو رسول الله مبارک فرمایل چې افلا اكون عبدا شکورا، آیا زه به نه کېږم د رب ذوالجلال بنده شکر گزار چې الله پاک مې دا نعمت نورم زیات کړي؟ نو د الله وعده ده چا چې په نعمت باندې په خوشحالۍ باندې شکر ادا کړو، دغه نعمت او د خوشحالي به الله پاک نورم زیات کړي. او شکر گزار بنده کېدل د رب ذوالجلال دا د تمامو پیغمبرانو صفت، د تمامو پیغمبرانو صفت د الله رب ذوالجلال شکر گزاری وه. ابراهیم خلیل الله علیه السلام چې کله هاجره بیبي او اسماعیل علیه السلام د کعبه مبارک سره پرېښودل نو دې ته لاړو، نو دغلته بنو جرهم راغلل او بنو جرهم دغلته آباد شو، او اسماعیل علیه السلام ورکوټو. نو چې دی رو رو غټېدو بنو جرهم آباد شو، په بنو جرهم کې د واده وکړو. خو ابراهیم خلیل الله علیه السلام به کله کله د دوی ملاقات لراتو. نو اسماعیل علیه السلام چې کله واده وکړو، ابراهیم خلیل الله علیه السلام راغی او د اسماعیل علیه السلام کور ته ورغی، سلام یې وکړو بیبي سره چې د ابراهیم خلیل الله علیه السلام انګور وه او د اسماعیل علیه السلام بیبي وه. ورغې تپوس ته کوي خاوند دې څه شو؟ وی خاوند خو مې چرته بار وتی دی او څه کار پسې تللی دی؟ نو ابراهیم خلیل الله علیه السلام ته تپوس وکړو، وی ژوندم څنګه تیریږي؟ ابراهیم خلیل الله علیه السلام اسماعیل علیه السلام دی بیبي ته وی ژوندم څنګه تیریږي؟ حالم څنګه دی؟ نو د اسماعیل علیه السلام بیبي ورته وی ډېر په مشکلاتو کې او ډېر په تکالیفو کې رزق پسې ړانده شو، هیڅ څیز راته نه میلاویږي. ابراهیم خلیل الله علیه السلام ورته فرمایل ښه، وایي کله چې د خاوند راشي نو ورته به ووایې چې زما پتا باندې سلام دی، زما سلام به ورته پیش کړي، او بیا به ورته دا ووایې چې د دې کور دا پرده دې بدله کړه. ابراهیم خلیل الله علیه السلام لاړ، چې کله اسماعیل علیه السلام راغی په کور کې د خپل والد محترم خوشبو محسوسه کړه، لکه چې هغه پیغمبر دی. نو بیبي ته وایي څوک خو راغلی نو؟ وایي ولې نه، یو ښایسته انسان راغلی، یو سپینګري بابا راغلی. ښه نو ویسې وی چې خاوند دې راشي زما سلام به ورته ووایې او دا به ورته ووایې چې هغه وایي چې د کور پرده دې بدله کړه. اسماعیل علیه السلام ورته فرمایل چې ښه
زما پلار دا زما پلارو ابراهیم خلیل الله علیه السلام او دا ما ته چې وی چې د کور پرده دی بدل کا نو زما د کور پرده ته نو زما تعالی طلاق درکړې دی او تتلیش زګه چې زمونږ خاندان د پیغمبرانو خاندان دی زما پلار پیغمبر دی زه پیغمبر یم او پیغمبران د الله شکرګزار بندگان دي نو د الله شکرګزار بنده سره نافرمانه او ناشکر ښځه نه چلیږي ما تعالی طلاق درکو تتلیش وخت تیرېدو ابراهیم خلیل الله علیه السلام بیا راغی چې بیا وکتل اسماعیل علیه السلام دویمه بیبي و په کور کې او بل واده کړه نو چې کله اسماعیل علیه السلام تلو ابراهیم علیه السلام ورننوتو کور ته سلام نباد ورته ابراهیم خلیل الله علیه السلام او فرمایل وای خاوند دې څه شو دغه بیبي ورته وی وای تلې دې د کبانو ښکار لا او ښکار کوي نو سپراش ابراهیم خلیل الله علیه السلام ورته فرمایل وای دا راته وای حالات هم څنګه دي د کور او حال در باندې څنګه دی دغه بیبي ورته وی ډېر ښکلي حالات دي او دغه تازه غوښې د کبانو خورو او ښه د خوشحالۍ ژوند دی او زمونږ ډېر مطمئنو په دې باندې او د الله شکر ادا کو ابراهیم خلیل الله علیه السلام ورته فرمایل وای ښه چې کله د خاوند راشي زما سلام به ورته پیش کې او ورته به ووې چې هغه وایي چې د کور دا پرده دی همیشه وساته او دا بدل نه کړي اسماعیل علیه السلام چې څنګه راغی بیا هغه د پلار خوشبو محسوسه کړه بیبي ته وایي څوک خو راغلی نه وای ولې نه یو ښکلی بابا راغلی وای څه وی درته وی چې زما سلام به خپل خاوند ته پیش کړي او بیا به ورته ده ووی چې هغه وایي چې د کور پرده دې سلامته وساته او دا لر نه کې اسماعیل علیه السلام ورته فرمایل خوی دا زما والد محترم ابراهیم خلیل الله علیه السلام او ما ته چې دوی چې د کور پرده دی سلامت او ساته او بدلې نه کې زما د کور پردې نه مراد دی نو ما ته پلار دا وی چې د کور دا پرده دی سلامت او ساته ته شکر گزار یې ته د الله شکر ادا کې زمونږ خاندان د پیغمبرانو خاندان دی زمونږ کورنۍ د پیغمبرانو کورنۍ ده نو ما ته پلار دا حکم وکړو چې دا شکر گزاره ده دا ځان سره وساته